کی بیا د عباداتو ته ډډې نه لګي چې دې درې جمعې مسلسل د جمعې مونځ د سستۍ د وجې نه پرېږدي. الله وله په دې زړه باندې یو مهر ولګي، هغه زړه بیا بند شي او عباداتو ته بیا ډډې نه لګي. نو د جمعې ورځ ډېر لوی اهمیت لري. حدیث مبارک کې راځي من توضأ فاحسن الوضوء، څوک چې اودس وکړي او ښکلی اودس وکړي، د ټولو آدابو د سنتو اهتمام پکې وکړي او په ښه طریقې سره اودس وکړي، ثم اتى الجمعة، او بیا دې د جمعې مانځه ته راتله وکړي، اودس یې کړی دی، په ښه طریقه یې کړی دی او د جمعې مانځه ته یې راتله وکړل. چې راغې نو کو نږدې ناست وي خطبه اوري نو هغې ته غوږ کښېږدي، او که لرې ناست وي د امام نه چې خطبه نه اوري نو چپ شي. چې نږدې واوري، نږدې ناست وي نو غوږ کښېږدي اوري، او چې لرې ناست دی خطبه نه اوري نو چپ کښېږدي او غلی ناست دی، یا نږدې دی او یا لرې دی، او دی د جمعې نه فارغ شو. حدیث مبارک کې راځي دا جمعه د دپاره او د آینده جمعې پورې دا د ګناهونو کفاره وګرځي، یوه جمعه د بلې جمعې پورې، او وثلاثة ایام، او درې ورځې ورسره نورم، دا د 10 ورځو د ګناهونو کفاره وګرځي. ځکه من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، سړی چې یوه نیکي وکړي نو الله یې په 10 چنده ورکوي. د دې یوې ورځې الله د 10 ورځو د ګناهونو کفاره یې د بنده دپاره، خو چې نږدې ناست دی نو اوري، او چې لرې ناست دی نو چپ وي. خو ومن مس الحصا فقد لغا، دومره اهمیت جمعه لري، وی چا پکې داسې کاڼي وسنډول راوسنډول، لکه امام خطبه وایي دی کله یو شی خوا کې، کله بل شی، یو ته وایي اپله شه، بل ته وایي دې پله شه، بل ته وایي ته اپله شه، دلته زه کښېنمه، او دی دا کاڼي ماڼي لکه مثال پخوا خو جوماتونه کچو داسې کاڼي اپله کې خوا کې ځان ته ځای برابري. خو به هر صورت یو لغو عمل یې وکړو، چپ شه، اپله شه، دې پله شه، دلته کښېنه، فقد لغا. نبی علیہ السلام فرمائی علما د لغا یو ترجمه دا کوي چې د دا لغو کار وکړو، دی ښه ونه کړل چې دی وکړل. دویمه ترجمه یې دا ده چې د ټول د جمعې ثواب یې ځان له لغو وکړو، خبره ختم، چې صرف دی قدرې وي اپله شه، دې پله شه، مخکې کښېنه او یا د چا د سټ ته پاسه راوړېده او دلته کښېنه او دلته کښېنه، هلته امام خطبه وایي فقد لغا. د جمعې هغه ټول فضیلت چې دی هغه یې لغوه کړو، هغه یې پوت کړه، خبره ختم. دومره لوی اهمیت د جمعې مونځ لري، د جمعې ورځ لري. حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې ورځ راشي ملائک د جومات په دروازه ودرېږي. د جمعې په ورځ د جومات په دروازه باندې ملائک ولاړ وي، ډیر خوش قسمته سړی چې ړومبې جومات ته رادننه شي، ړومبې جومات ته رادننه. ملائک ناست علی باب المسجد، د جومات په دروازه باندې ملائک ولاړ وي، ړومبې سړی رادنده شي. حدیث مبارک کې راځي دله دومره اجر ولیکي لکه د چې یو وخ د الله په لار کې قرباني کو، دومره لوی اجر. دا که د جمعې په ورځ یو سړی ړومبې مسجد ته راغی، وختي راغی، فرشتو سره